اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا دویم نمبر حدیث مبارک دی 1702 نمبر. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دا حدیث زمونږ استاد سردار سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی. انس صحابی دے، اللہ پاک دی ته راضی شي، الله پاک دی د خپل ځان ناراضي، الله پاک دی زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. خادم خاص صحابی دی د نبی علیہ السلام، لس کال د نبی علیہ السلام خدمت کړی دی. سبحان الله، ماشومتوب نه د نبی علیہ السلام خدمت کړی دی. فرمائی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے دی، پیغمبر علیہ السلام ویلی دی، من اکل من هذه الشجرة، چا چې دا بوټی وخوړو، دا بوټی وخوړو، کوم بوټی؟ اوږه، پیاز، مولی، ګندنه او زمونږ دی وخت کې نسوار، پان، دا پکې نوی شی دی اوس بوټکا چې خولې نه اصحابین خیږي. نو چې چا دا بوټی وخوړو که نه، دا اصحابوی والا بوټی یا بل څه شی خوله کې اچولی و، هغې نه اصحابوی ختو. نو پیغمبر علیه السلام څه فرمایلي دي خبرې؟ فلا یقربنا، نو زمونږ نږدې دې نه راځي، یعنی زمونږ د مسلمانانو جماعت او ډلې او جمع ته د جوخت هم نه راځي، ټولي له د جوخت هم نه راځي. ولا یصلین معنا، او نه د مونږ سره د جمع مونځ کوي. حالانکې تاسو هغه حدیثو باندې نظر واچوئ چې د جمع د مونځ څومره تاکید نبی علیہ السلام فرمایلی دی، او بیا دې حدیث نه اندازه واخلئ چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې د خولې نه بوی خیږي، دی بالکل هم نه راځي، یعنی تر هغې د نه راځي چې تر څو پورې د دې خولې نه دا بوی نه لرې کړی. دی گویا جومات ته د راتلو قابل نه دی چې دی د خپل خولې نه، د خپل لاس نه، د خپل بدن نه بوی نه لرې کوي. متفق علیہ، دا حدیث متفق علیہ دے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری شریف کے ذکر کرے دے، امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم شریف کے ذکر کرے دے. صحیح بخاری شریف کی کتاب الاذان باب ما جاء فی الثوم والبصل والکراس، اور صحیح مسلم شریف کی کتاب المساجد باب نہا من اکل ثوما او بصلا. مسند احمد د حدیثونو د کتاب نامه دا، پاغي کی سلورم جلد 12936 نمبر باندې دا حدیث مبارک ذکر دی. کم حدیث مبارک چې چا دا بویناک بدبودار بوټی وخوړو نو زمونږ ټولي له د جوخت نه راځي او مونږ سره د جمع مونځ هم نه کوي تر هغې وخته پورې چې تر څو پورې دنه دا بوی ځي، دی به دا بوی پیله لرې کوي ځان. حدیث په شرحه کې علماو لیکلي دي چې بدبودار څیزو خوړلو نه بعد جومات کې داخلېدل منع دي. دا جومات خبرې دا کم ځای دی، مونږ ته د الله پاک قدر را نصیب کړي. یقینا موشه په دې ټکي تاسو خفه نه شئ، او دا چې کوم کسان جومات ته نه ځي راځي که نه، هغې دې غاویره کېږي نه. دا بې احترامي او بې ادبي هماغه چا نه کېږي چې څوک جومات ته زیات ځي راځي. چې څوک جومات ته نه ځي هغه څه بې ادبي وپېژني، هغه خو به دغه لویه بې ادبي ده چې دی ځي نه. نو مونږ او تاسو چې د کوم شي سره واسطه ډېرئ، بیا د هغې هغه وقعت عظمت هغه هم زمونږ د زړه نه بیا وښویږي، د دماغو نه کوز شي، ذهول راشي، هیره راشي. او چې کله م اودس کوو ځان تیارو جومات ته مانځله که نه، دا ځای وي، بله محله وي، میلمه یم، دفتر وي، چې دا هم ذهن کې وي چې زه ما پسې آواز وشو، ما پسې آواز وشو. دا اذان آواز دی یو نه، بیا دویم آواز هم وشو چې اوس ودرېږئ، اقامت. په دوو دعوتونو باندې زه ودرېږم او د چا مخې ته ودرېږم. دې وجې نه وایي څوک چې د ټولو نه زیات خوښ او ښایسته لباس مانځه دپاره استعمالوي، د ټولو نه خوښه ښایسته لباس څه دپاره استعمال؟ او موږ خو د ګیا صادر کې راځو که نه، د ګیا جامو کې، د کار جامو کې جومات ته ځو، هغه ښایسته جامو کې ښایسته صادر هم څه ښی دی؟ بډبیری صادر هم کوم ځای لپاره ښی دی؟ شادي حال لپاره نه، ښکلی دروند لباس د بادشاهانو د بادشاه دربار له، او شادي حالونو ته به ډېر مزه وي ښه،
هغه کار نه دی. نو چې تر څو ته نه بدبوداره بوی خیږي نو تر هغې پورې د جومات ته نه راځي، دا بدبو دې ځان نه لرې کړي. بعضو روایاتو کې راځي د نبي علیه صلات وسلام زمانه کې به چې د کم کس د خولې نه د پیازو یا د اوږي یا د ګندانې یا د مولی یا بل څه بدبویي راتله، وی هغه به یې د لاس ونیو، د جومات نه به یې بار کړو او نږدې دیره وه هلته به یې ولېږلو چې ځه دلته. در مختار دا یو زبردست کتاب دی، دې کې لیکلي دي والحق بعضهم بذلك من بفيه بخر او به جرح له رائحه وكذلك القصاب والسماك والمجزوم والابرص اولى بالالحاق. در مختار کی جلد 1 صفحہ 661 کی، فیض القدیر کتاب کی جلد 6 صفحہ 97 کی، زرقانی شرح موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 59 کی لیکلی دي وی دا شان چې د کم کس د خولې نه بدبویي راځي یا داسې زخمي چې د هغې باندې بدبوداره دوی لګولې ده، داسې ټکورې ورکړې دی چې هغې نه ډېر څښا بوی خېږي، داسې مرهمي تیز بوی وي، یا دغه شانتې وي چې څوک غوښه خرڅوي قصاب ماما، یا د میانو کاروبار کوي، او یا جزام مرض دی، الله دې موږ او تاسو هر قسم مرض نه وساتي، دا وجود غوښې کوي نیلې کوي او څښا بوی د وجود نه خېږي ورکوي، او دغه شان برس مرض والی، یو برس مرض د سپینکۍ مرض دی، د ځان د صفایي ډېر خیال ساتي، هغه نه بوی نه خېږي، خوشبویانې لګوي په ځان، او یو داسې برس مرض والا دی چې د مرض کې د امتحان کې م الله اچولی دی، او بل پوار دی د ځان د صفایي خیال هم نه ساتي، د ده سرمنه قدرتي بیمار وي نو دا چې لږ هم دی صفا نه کړي نو بیا ډېر څښا بوی ترې خېږي، وي دې هم جومات ته نه راځي. د دې نه مراد دا دی دا کارونه چې کوي او په دغه ټایم کې هم دې جامو کې رامنډه کړي او مانځه ته ودرېږي، ویلډر دی د ویلډ کار کوي، څښا بویونه ترې خېږي ترش، ګیا یې کړې ده د ګیا بویونه ترې خېږي، لو نه وسرالو، دی د مهرباني وکړي جمع دې ترې لاړه شي خیر دی، دی د پیله په خپل وجود اوبه وښویئ، یا دا زمونږ د نیر اوبه لرلي دي، دا خو سمه شکریا ادا کوي چې دا څوک ولري، دا په وجود خارښ هم لګي، نو په ډیټولو به ځان صفا کوي، پاکوي به، ځکه د چا در کې حاضري ده، د بادشاهانو د بادشاه د الله در کې حاضري ده، احترام خو یې پکار دی که نه، په دې احترام دی ډېر اوچتو مرتبو ته رسي. یقینا موږ مونږ ته د مونځ ویلی شوي دي، خو د مونځ د اهتمام راته ویلی شوي دي، اهتمام به کوو، اهتمام مونږ او تاسو پېژنو، کارډ راله راغلی دی د اتوار په ورځ وي فلاني ځای کې څه دی نو واده دی، نو تا اندازه لګولي چې هلته دومره مزل دی، دې ځای نه دا ګاډي ځي ولا دې کس سره به ځان ټوچین کوم، دې ګاډي کې به دومره دا هر څه په جیب به ځان برابروم، ګینټه سیره به وله وړم، فلانې پیزار هغه به د شپې نه څه کوم پالش کوم به، او ځینې کسان چې د خلکو له ځان له دوکه ورکوي هغه ګیري له سر له تور رنګ هم د شپې نه ورغلی سکاوي والا سره پوره کیسه یې برابره کړي، څومره کارونه دي، دغه یو حاضرۍ له دی کوي، او دې حاضرۍ ته دا ټولې حاضرۍ نه رسي ورته، خو موږ او تاسو بس په بله بله سر یو، هغه حاضري راته لویه ښکاري چې زلمي ته ورغاړي وي، هغې کې څه میلاو شو، او دا چې دا خدای پاک ته مې لاس په نامه ودرېدم د یو یو ټکي راله خدای پاک جواب راکوي، یو یو سبق چې ویمه د هغې جواب ماله را روان دی. دا کوم بدبو والا کسان چې ذکر شو که نه، دا هغه وخت کې جومات ته د دوی راتګ منع دی چې کله ته فی الحال دا بدبو خېږي، که هر څومره هم د بدبویه کار کوي، یو کس دی او حلال رزق ګټي او د کمیټۍ کې دی او دا څښا ویڼی صفا کوي، غټ غټ بوټانې ورته اچولي دي، وردي اچولې ده، دستانې اچولې دي، ښه لګیا دی ټوله ورځ دا ګنده ویڼی صفا کړي، او بیا لاړو پاک داون نه چې څوک په خپله پاکۍ صفایي پوهېږي، لاړو ځان له اوبه برابرې کړي دي، ګرمې کړي دي، او هغې کې ځان ته ډیټول وغیره اچولي دي، ښایسته ځان په شیمپو په صابون صفا ښکلې جوړه یې ایسرې کړې، ځان ته راځوړنده کړې ده یې واچوله، او بیا راځي کوي د ټول عمر خو د ګټرو کار کوي، ټول عمر خو د کسابۍ کار کوي، ټول عمر خو د مچھلیانو او د کبانو کار کوي، د ګندانې کار دی کوي، د اوږې او د پیاز کار دی کوي، خو چې ده سره د دې حاضرۍ غم وي چې دا ځل لوی حاضري لګوم، عمده کاروباریان دي، تاسو وګورئ چې کله دوی واده خاطر ته ځان برابروي که نه، خو بیا نه پېژنې چې ده وختي دا کار کوو، د ده د زلمي منځ کې به فرق ونه کړي، خطا به شي چې ده ته ګنټه واچوم چې دا مره ښکلی دی، داسې په ځان باندې خواري کړي، جایز حسن جایز خواري، جایز حسن جایز خواري. الله پاک دې موږ او تاسو په زړه کې د جومات د حاضرۍ عظمت پیدا کړي چې دا څومره لوی حاضر څه شی او مولی او ها د دې دا څیزونه شته دی چې هغه استعمال شي ورسره که نه، نو د مولی خپل خاصیات هغه هم وجود ته میلو شي، د مولی د ټولو نه لوی خاصیت دا دی چې دا د وینه صفا کوي، او نن د بلډ دا مسله ډېرو خلکو ته د وینې موسمي مولی استعمال شي، دا سپینې مولی نو دا وینه صفا کوي، خو دا دې سره بعضې داسې شی استعمال شي که نه چې هغه اګرمې څښا نه را بهر کوي، بیا هغه بیا تپوس وکړو چې څه شی ورسره ګوړه ورسره استعمال شي، یا یو چونډی کلونجي ورسره استعمال شي، یا ورسره داسې نیمه پیاله قدر یا یو چمچ د نیمبو رس استعمال شي، بیا هم د هغې هغه رزم او هغه ختمېږي، او کلونجي ګرمه. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام.
اللهم صلی الله. د جنازې مونږ دی درود هم شروع کړی د جنازې د مونږ درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او کدا درود ابراهیمی وای نو دا افضل دی هغه قدم دی مانځه کې چې مونږ کوم وایو دا چې کوم د جنازې والا دی دا بعض خلکو ته ګراني دا مشکل دی نو که هغه د مانځه والا چې کوم عام مونږ او تاسو عام درود ورته وایو عام دا مطلب چې ټول لور دي هغه ته درود ابراهیمی وای هغه افضل دی هغه د جنازې دا چې کوم درود شریف دی د دې نه څه دی افضل مونږ هم دغه وایو دا د جنازې د مونږ والا نه دی دا په ځای د عام مونږ والا درود شریف وایو په بهر حال د جنازې په مونږ کې دا درود شریف ویل کېږي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اے الله په محمد علیه السلام او د هغوی په آل باندې پیرزونې رحمتونه درودونه ولېږه څنګه چې تا درودونه لېږلي وسلمت او سلامتیا دې لېږلې وه وبارکت او برکت دې لېږلی دی ورحمت او رحم دې کړی دی وترحمت او زیات رحم دې کړی دی علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام په آل اولاد باندې انک حمید مجید بېشکه ته د حمدونو د ثناګانو لایقې بزرګۍ والا یا ارحم الراحمین 50 ورځې پاتې شوې د ګلګلو د وړو د انردانې غم کوئ